او رب العزال خالق کائنات د دین اسلام د علم او د فهم او د زده کړې او بیا په هغې باندې د قبول شوي عمل توفیق زمونږه نصیب فرمایي. د ډېر وخت نه زمونږ د دې جومات کې بلکې په اکثرو مساجدو کې او که زه ووایم چې په ټولو مساجدو کې نو هم بې ځایه خبره به نه وي چې د جمعې په ورځ باندې د صفونو اهتمام هغه شاندې نه کولی کېږي لکه څنګه د جمعې مونځ کې یا په عامو منځونو کې څومره د صفونو اهتمام کول ضروري دی او اسلام مونږ ته د هغې حکم کړی دی. د ډېرو کلونو نه دا خبره بار بار مونږ ته ویلې کېږي چې کله جمع ودرېږي نو ډېر کسان لاندې په پوړو کې ولاړ وي، ډېر کسان داسې وي چې حال کې ځای وي د حال نه بهر په صحن کې برانډو کې ولاړ وي. نو دې حوالې سره ډېر گزارشات بار بار شوي دي او څه حده پورې مونږه چې څومره کېدی شي نو د هغې تدبیر یا اعلان یا د صفونو د قایمېدو د اهتمام گزارشات وړاندې کړي تر دې پورې چې تېره جمعه باندې هم څه مختصر غوندې گزارش وړاندې شوی و، خو ما مناسب وګڼله چې نن به دې جمعې مبارکې په ورځ باندې د صف بندۍ په حوالې سره د قرآن کریم فرقان حمید د آیاتونو او خاص کر د حضور مبارک د احادیث مبارکو پر روایاتو کې دو درې خبرې وړاندې کړم. الله کریم د زموږ استاسو د دین اسلام خوږه برخه نصیب فرمایي. او دا تفصیل له وړاندې به زه دا ګزارش هم وکړم او یو داسې به ووایم چې ګیلې په طور باندې به زه ووایم چې دا مسئلې چې اوس زه بیانوم د صفونو په حوالې سره دا هغه کسانو ته اورېدل پکار دي چې دا څوک لیټ راځي. که زه اوس بیان هم کم او کم کسان نشته دی او کم کسان په هره جمعه باندې د صفونو مسله جوړوي نو هغه چې دا مسلې نه اوري او دې مسلو نه راځي نو د دغې خبرو په ظاهري توګه باندې هغوی ته پیغام هم نه رسیږي. خو بهرحال دومره به ضرور وایم چې د چا خبره چې په ویلو باندې به مونږ غاړه خلاصه کړو او عمل چې دی دا د بیا د هر چا کار دی. قرآن کریم فرقان حمید آیات کریمه ما د صورت صافات والا د تلاوت سعادت حاصل کو. رب ذوالجلال ارشاد فرمائی والصافات صفا. اللہ کریم خالق کائنات په دې آیات کریمه کې قسم خوړلی دی په صف جوړونکو خلکو باندې چې څوک صفونه جوړوي. الله کریم فرمایي والصافات صفا او ما د قسم وي په هغه صف جوړېدونکو شخصیاتو باندې کله چې دوی صفونه برابروي او کله دوی صفونه جوړوي. علماو د صف جوړونکو په تعبیر او په تفسیر کې ډېر اقوال لیکلي دي چې دا کم خلق دي چې صفونه جوړوي او الله کریم په دغه صفونو جوړونکو باندې قسم خوړلی دی. دا څوک خلق دي؟ مفسرین ډېر خبرې لیکلي دي او خاص کر امام نصفی رحمت الله علیه تفسیر نصفی کې د دغه آیات په تفسیر کې درې معناګانو لا زورنه ورکړې ده او بیا یو معنا چې اکثر علماو لیکلې ده هغه دا ده چې الله فرمایي والصافات صفا. الله فرمایي چې ما د هغو فرشتو باندې قسم وي چې کومې فرشتې صف جوړونکي دي په صف جوړولو سره فرشتې چې کله د خدای پاک په بارگاه کې ودرېږي الله فرمایي چې ما د صف جوړونکو فرشتو په ذات باندې او د هغوی په فرشتو په شخصیاتو باندې ما قسم دی چې کله دوی صفونه جوړوي. خدای پاک بندگی چې کله فرشتې کوي بے صفه بندگی نه کوي، دا صفت د فرشتو دی
چې کله د خدای پاک بندګۍ ته ودرېږي نو فرشتې صف در صف د رب لایزال په بارگاه کې د سجدو د رکوعاتو د ذکر اسکارو د عباداتو ګلدستې وړاندې کوي. او بله دا چې کله فرشتو ته دا حکم ملاویږي چې فرشتو تاسو دا وکئ یا دا کار وکئ یا دا کار وکئ، چې کله د خدای پاک حکم نازلیږي فرشتو ته چې د فلانکی کار وکئ، نو هم د الله په بارگاه کې په صفونو کې ولاړې وي، گویا عبادت ته هم په صفونو کې ولاړې وي. او چې کله د خدای پاک طرف نه ورته حکم کیږي چې فلانکی کار وکئ، هغه وخت کې فرشتې په صف کې ولاړې وي. رب العزال خالق کائنات قسم خوري په هغې فرشتو باندې چې څوک صفونه جوړونکي فرشتې دي. او دا د جمهورو تفسیر دی. دویم نمبر تفسیر علما دا لیکي چې الله فرمایي والصافات صفا، او ما د قسم وي الله فرمایي په هغې صف جوړونکو باندې. علما لیکي چې د صف جوړونکو نه مراد علما دي، چې کله علما د عوام راجمع کی او د جمعې په ورځ باندې په عامو منځونو کې او د اخترونو په ورځ باندې یا په نورو عباداتو کې یا د تهجد په باریکي اوقاتو کې چې کله علما راولګي او د عوام الله په بارگاه کې د عبادت ته ودرېدو تلقین کوي او د علما د عوامو صفونه برابروي، او کله دغه علما د عوامو د صفونو په منځ کې د خدای پاک عبادت کوي، الله فرمایي ما دغه علماو باندې قسم دی چې کوم علما د عوامو صفونه د رب العزال د عبادت ته برابروي. گویا په لنډو الفاظو کې دا وایو چې الله پاک قسم خوري د جماعت او د جمع په صفونو باندې، الله پاک د صف جوړونکو باندې قسم خوري. او دریم تفسیر خلاصه او نچوړ دا چې الله فرمایي والصافات صفا، ما د قسم وي پاغې مجاهدینو باندې، پاغې لیډرانو باندې او هغې کمانډرانو باندې چې کله مجاهدین کمانډران او خپل مجاهدین لخکر د مخالفینو کافرانو د پاره کله صفونه برابري، الله فرمایي ما پاغې مجاهدینو په صفونو باندې قسم وي، پاغې مجاهدینو لیډرانو باندې د ما قسم وي. گویا ساده الفاظو کې مونږه دا ویلی شو چې رب ذوالجلال هغې علماو باندې او په هغې صف جوړونکو باندې قسم خوړلی دی چې څوک د رب العزال خالق کائنات په بارگاه کې د عبادت نذرانې وړاندې کوي او دوی صفونه جوړوي، الله فرمایي ما په دغې خلکو باندې قسم دی. او دا یاد ساتئ، دا خبره د چا نه پټه نه وي چې الله تبارک وتعالی قسم خوړلو ته حاجت نشته دی. د ما او تا په یو خبر باندې عربونه قسمونه وخورو، په عربونو قسمونو باندې د ما او تا خبره دومره نه مضبوطیږي لکه کومه خبره الله پاک بغیر د قسم نه وکي، هغه خبره دومره مضبوطه ده. خو هغې باوجود هم چې رب العزال په یو خبره باندې قسم کوي او دا خبره هم ضروري ده چې لکه څنګه خبره اهمه ده دارنګې هغه څیزونه هم اهم دي چې کومو څیزونو باندې الله قسم خوري. گویا دا صفونه جوړول، د صفونو ترتیب ورکول، که هغه د فرشتو دي، که هغه د علماو زمونږ دي، او که هغه د مجاهدینو د جهاد په دوران کې دي، الله تبارک وتعالی په دې باندې د قسم خوړلو مطلب دا دی چې دا سیز دا باوقاره سیز دی، دا د عزت والا سیز دی، دا اهم سیز دی او دې له توجه ورکول پکار دی. ځکه رب العزال خالق کائنات قسم وخوړو چې والصافات صفا، او ما دا قسم وي په صف جوړونکو باندې چې کله دوی صف جوړوي. غرض مده حاضرینو چې کله مونږه دننه لوډ سپیکر بند شول، ځکه رب العزال خالق کائنات د صف اهتمام په حواله باندې قرآن کریم فرقان حمید کې د ورځې د قیامت یو منظر پیش کړي. صرف اشارات ز کافی عرض کول غواړم او بیا به روایاتو طرف ته او چند اهم مسائلو طرف ته راځم. رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمای یوم یقوم الروح والملائکة صفا، قیامت هغه ورځ ده
چې د قیامت په ورځ باندې به حضرت جبرائیل علیه السلام سره د ټولو فرشتو د الله په بارگاه کې د صفونو په صورت کې ولاړې وي. گویا قیامت منظر چې دی دا به په صف بندۍ باندې نظاره کوله کېږي او د قیامت په ورځ باندې به کل انسانان دا په 120 صفونو کې ولاړ وي. کل اربونه کربونه فرشته رب فرمایي چې یوم یقوم الروح والملائکة صفا، قیامت په ورځ باندې به جبرائیل علیه السلام سره د هزار هاو فرشته بارگاه الهی کې به په صفونو کې ولاړ وي. رب ذوالجلال خالق کائنات بل آیات کې ارشاد فرمایي وجاء ربک والملک صفا صفا، رب العزال خالق کائنات به بندگانو ته توجه فرمایي، تجلی به فرمایي په داسې حال کې چې تمام فرشتې به د رب العزال په بارگاه کې په صفونو کې ولاړ وي. گویا د خالق کائنات رب ذوالجلال طرف نه د دغه آیاتونو په تناظر کې دا حکم ملاویږي چې بندگانو د پاره ضروری ده چې کله حاضری د بارگاه الهی کې د جمع په صورت کې لګئی نو دوی په صفونو کې ودرېږي. او صف وای ستا صف دیتا نشي ویلی لکه څنګه اوس تاسو ناست یې دیتا صف نشي ویلی ځکه چې تاسو څوک چرته ناستې صفونو پابندي دیتا نشي ویلی. صفونو پابندي دیتا ویلی شي چې یو انسان سر را وباسي او اخیری کس ورته خي طرف ته ښکاري او ګس طرف ته سر را وباسي اخیری کس ورته ګس طرف ته ښکاري دیتا صف بندي ویلی شي. او رب ذوالجلال خالق کائنات په دې آیاتونو مبارکاو کې عمدغه رمز طرف ته عمدغه باریکۍ طرف ته موږ استاسو هدایت فرمایي چې صفونه دا د فرشتو صفت دی. دنیا کې هم فرشته په صفونو کې ولاړې، آخرت کې هم فرشته په صفونو کې ولاړ او انسانان هم د بخاری او د مسلم حدیث مبارک دی. حضور مبارک فرمایي قیامت په ورځ باندې به ټول انسانان په 120 صفونو کې ولاړ وي، ټول صفونو کې به ولاړ وي. نو غرض مده حاضرینو چې په جمع کې د صف پابندي د حد درجه ضروری ده او څومره ضروری ده تاسو په خپل باندې اندازه ولګوئ. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمان علی شان دی. حضور مبارک دا سراوتو اصحاب کرام صفونه جوړول او څنګه صفونه حضور مبارک ارشاد دی. صحابی رسول حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې حضور مبارک به دا صفونه داسې جوړول چې په صف په منځ کې به دوی مبارک روان شول او دا کسانو سینې به مخکې کو تلک دننه شه تلک بار شه تلک دننه شه تلک بار شه. حضور مبارک په صف کې به روان شو د جمعات یو طرف ته به ورسېدو، دا صف به برابر کو. بیا به حضور مبارک په ګس طرف باندې چې کومو کسانو صحابه کرام به ولاړو هغوی کسان به دننه کول او حضور مبارک به چاته چې مخکې شه چاته به چې شاته شه. تر دې پورې حضور مبارک صحابي رسول فرمایي چې د جومات بل دیوال طرف ته او بل طرف ته بلاړو او تر دې پورې چې حضور مبارک به صفونه داسې برابرول لکه صحابه کرام د هغې یو مثال ورکوي چې کله جهاد موقع وي او د جهاد په موقع باندې د تیرونه چې دي غشي چې دي د دوی مخکې به په طریقې کار د جهاد به داو چې د غشو چې کم سرونه دي دا بالکل برابر کېدل سره چې کله به د جهاد په موقع راله نو دا چې کم تیرونه دي کم غشي دي دا دې سرونه به سره بالکل برابر کړل. مخکې وروستو به سره نه دا د هغې د جهاد د پلانینګ او د منصوبو نه به یو اهم منصوبه وه چې په هغې کې مختلف قسمه رازونه دي چې هغې طرف ته به نه ځو. صحابي رسول فرمایي چې لکه څنګه به جهاد په دوران کې د غشو سرونه به برابر کېدل، یو به د بل مخ نه او یو به د بل نه مخکې وروستو نه و. حضور مبارک به په جمع کې هم داسې صفونه برابرول لکه څنګه په جهاد کې تیرونه او غشي برابرول د یو بل نه به مخکې وروستو نه و. دارنګې حضور مبارک با صحابه کرامو په جمع کې داسې اهتمام د صفونو اهتمام فرمایلو او حضور مبارک چې کله داسې وکتل یو صحابي رسول سینه مبارکه چې دا لګه د صف نه را بهر وه حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې دا سینه لګه دننه که دا صف برابر کا او حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو او دا حدیث مبارک در سره په زړه باندې ولیکئ. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې ولا تزروا
فروجات للشیطان. اے صحابه کرامو د شیطان د پاره خالی ځایونه په خپل منځ کې مه پرېږدئ. لازمه خبره ده چې څوک لرې ودرېږي، خالی ځای پیدا کېږي. چې څوک مخکې شو او څوک په قطار کې شاته برابر دي، په دې ځای کې هم خالی ځای پاتې شو. حضور مبارک فرمایا صحابه کرامو شیطان د پاره په صفونو کې خالی ځایونه مه پرېږدئ. او بیا حضور مبارک د الفاظ چې دي دا حقیقت دا دی چې د صفونو په صف بندۍ باندې څومره اهتمام طرف ته اشاره ده. حضور مبارک ارشاد فرمایل من وصل صفا وصله الله. حضور فرمایل چې چا صفونه برابر کړل الله به هم برابر وساتي. او حضور فرمایل ومن قطع صفا، او چا چې صف بندي ونه کړه، صف کې ګډوډي راوسته، قطعه الله، الله به هم ټوکړي ټوکړي کی. علامه مناوی رحمت الله علیه فیض القدیر په دغه حدیث مبارک په تشریح کې لیکي چې انسان صف جوړي الله به جوړ ساتي، چې څوک صفونه وراني الله به کټ ساتي. د دغه حدیث مبارک الفاظ څه معنا ده؟ علامه مناوی رحمت الله علیه فرمایي چې من وصل صفا وصله الله، چا چې صفونه درست کړل الله به درست کی. مطلب دا چې الله به خپل رحمتونه نازل کی، الله پاک به د ابرار او د نیکانو مرتبه ته ورسي، الله پاک به لوړ لوړ او دنګ دنګ مرتبه ولور کی، خدای پاک به خپل قربت ور نصیب کی، خدای پاک به خپل رحمت ور نصیب کی چې څوک د صفونو اهتمام کوي. او د دې په عکس باندې علامه مناوی سے فرمایي چې حضور فرمایي چې چا صفونه ګډ وډ کړلو اهتمام د صفونو نه کوي، حضور فرمایي چې دا انسان به الله ټوکړي کی، الله به ټوکړي کی. مطلب دا چې الله پاک به د خپل در نه لرې وساتي، الله پاک به د خپل رحمتونو نه لرې وساتي. او علامه مناوی رحمت الله علیه ډیره باریکه جمله لیکلې چې ما په زړه باندې ډیره بهترینه ولګېده چې الله پاک هغه انسان د خپل رحمت نه ولې لرې ساتي چې څوک په صفونو کې اهتمام نه کوي. چې وجه دا ده چې اذ الجزاء من جنس العمل، دا انسان چې کله صفونو کې رستوالی کوي، صفونو کې شاته شاته ودرېږي، صفونو کې بې ترتیبي راولي، نو الله رحمت نه ځکه لرې کوي چې دا انسان په صفونو کې د الله د عبادت نه ځان لرې کوي. د دغه جزا هم دا ده چې الله پاک د خپل رحمت نه لرې وساتي. چې څوک لرې ځان ساتي الله پاک به د رحمت نه لرې وساتي، ځکه چې ځان چې لرې کوي د دې بدله هم دا ده چې الله هم لرې کوي. او ځکه حضور مبارک ارشاد فرمایلی او صحابي رسول ته حضور مبارک چند صحابه کرام ولیدل چې دوی د اولنی صفونو نه شاته شول. حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته ارشاد فرمایلو لکه څنګه مونږ هم په دغه ټولو خبرو په زمره کې مونږ هم راځو. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو تقدمو، اے صحابه کرامو چې دا کم کسان شاته شوي واپس مخ کې راشئ. حضور مبارک ورته فرمایي فاتموا بی، دا ما سره دا منځونو کې دا جمعو کې دا صفونه اداره سره برابر کړئ، شاته کېږئ ما. او بیا ورته فرمایي ولیأتم بکم، او پکار دی چې کم کسانو دا صفونه مات کړل او شاته شول، پکار دی چې دا صفونه پوره کړي او صفونه برابر کړي. او حضور مبارک ارشاد فرمایلی چې لا یزال قوم یتأخر حتی یؤخروا. حضور فرمایي چې څوک په جمع صفونو کې شاته شول الله به هم د خپل رحمتونو نه په شا باندې وګرځوي. چې څوک شاته شول الله به هم شاته کی، څوک رستو شول الله پاک به هم رستو کی. او غرض مده حاضرینو چې کما خبرې مونږ چاته کول غواړو هغه الله اوس هم نه را رسېدلي، نو کم از کم مونږه چې کم کسان ناست په دې مسلو باندې په نورو ځایونو کې عمل کول چې دا ضروري دی. حضور مبارک فرمایي چې څوک په جمع کې صفونو کې شاته شول الله پاک به هم شاته کی. او تاسو مشاهده وکئ چې څوک د اولنی او د دویم او د دریم صفونو پابندي کوي، خاص کر د اولنی صف پابندي کوي، خدای پاک به په دنیا کې هم ځلوي، خدای پاک به په دنیا کې هم مخکې کوي.
او الله کریم به په آخرت کې مخکې کوي ځکه چې څوک مخکې شول الله به مخکې کوي او څوک شاته شول الله پاک به شاته کوي د دې د وجې نه د صفونو په اسلام کې حد درجه اهتمام پروت دی د دې وجې نه حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دعا فرمایلی دا حضور مبارک دعا کوي یا رب لا ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول حضور مبارک فرمایي چې د الله او د فرشتو رحمتونه دي په خلکو باندې څوک چې په اول صف کې جمع ته ناست دي الله فرمایي په دوی باندې رحمتونه وي د الله پاک هم او د فرشتو هم قالوا یا رسول الله الصف الثاني یا رسول الله په دویم نمبر صف باندې الله رحمتونه نه وي بیا حضور فرمایي یا الله هغه خلکو باندې د ستا او د ستا فرشتو رحمتونه وي چې څوک په اول صف کې ناست دي بیا عرض کی یا رسول الله دویم نمبر صف حضور بیا په دریم ځل باندې فرمایل الله او د الله فرشتو رحمتونه دي په صف اولنی صف خلکو باندې په څلورم ځل باندې فرشت اصحابه کرامو عرض کو یا رسول الله الصف الثاني دویم نمبر صف په حواله سره حضور مبارک فرمایي ثم الصف الثاني په څلورم نمبر ځای باندې بیا د په دویم نمبر چې کم صف ته پاغي باندې د الله او د فرشتو رحمتونه وي ځکه امام ترمذی حدیث مبارک نقل کړی دی او دا حدیث مبارک د مسند احمد امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي چې حدیث مبارک نقل کوي صحابي رسول فرمایي چې حضور مبارک درې دعاګانې هغه خلکو د پاره کړي چې څوک په اولنی صف کې ناست دي او په څلورم نمبر باندې دعا هغه خلکو د پاره کړي ده چې کم په دویم نمبر صف کې ناست دي او ځکه ثواب ده په صفونو کې د ټولو زیات ته چاوي د اول صف والا او بیا په اول صف کې د چاوي چې څوک د امام پسې بالکل سیدارک ولاړ وي بالکل سیدایه باندې ولاړ وي د هغې زیات ثواب دی او بیا د هغې زیات ثواب دی چې څوک په ښي طرف باندې دي او د هغې زیات ثواب دی ورپسې څوک په ګس طرف باندې دي حضور مبارک ارشاد فرمایلو چې دغې کسانو باندې څوک په صف اول کې دي په دې باندې رحمتونه وي خو لیکن یاد ساتئ حضور مبارک ابن ماجه حدیث مبارک دی حضور فرمایي چې کچره په ښي طرف باندې کسان کوشش کوي چې ثواب ډیر ملاویږي خو ګس طرف ته ځای خالی دی صف ګس طرف ته ځای چې دی دا دې کې افرادو گنجایش ته او ښي طرف ته خلک ډیر ولاړ دي حضور فرمایي چې کچره څوک د ګس طرف کسانو زیاتولو دپاره چې صف دې طرف ته پوره شي حضور فرمایي که داسې کس ګس طرف تم ودرېدو دته به الله پاک ډبل اجر ورکوي یو د صف برابرېدو اجر به الله ورکوي او یو دی په اول نمبر صف کې ولاړ دی الله پاک به د دې اجر هم ورکوي ورته نو د دې وجې نه حاضرینو که چرې مونږه د محدثینو کتب مطالعه وکړو مونږه د مونځ باب راواړو چې مونځ څه شی دی مونځ څه آداب دي نو یاد ساتئ په باب د صفونو کې چې صف بندي څومره زیاته ضروری ده حضور مبارک په بل روایت کې بخاری حدیث مبارک ته حضور مبارک ارشاد فرمایي چې صف بندي چې ده په جمع کې د صف اهتمام چې دی دا د منځ حسن دی صف بندي چې دا د منځ حسن دی د منځ ښکلا ده اس یو ظاهر کی مثال عرض کول غواړم او دو درې خبرې به د ټیم نه ځکه اړول غواړم چې دا صف خبرې چې دا همغو خلکو ته بیانوم چې کم خلک اوس را روان دي دو درې خبرې به د خپل تقریر والا زیاتول غواړم چې دا مسائل چې دا خلک واوري چې دا کم کسان لیټ راځي او په صفونو کې خطایي کیږي د مونږ مکروه کی او خپل مونږ چې دا هم لاهو کی غرض مدای حاضرینو چې حضور مبارک دا ګڼ شمېر روایتونه چې کچرې مونږ وګورو صف بندي څومره زیاته ضروری ده د هغې مثال عرض کول غواړم حضور فرمایي چې صف بندي په مونځ کې دا د حسن د مونځ ښکلا ده د مونځ حسن دی او هغه داسې یو کس دی او هغه سره ملغلرې دي ښکلې ښکلې ملغلرې څه وړې دي څه لږې ورغټې دي څه درمیانه دي څه فل غټې دي او یو زنانه ده هغه دپاره یو زرګر هار جوړوي او په یو تار کې دغه ملغلرې واچوي یا د نګینې غمی واچوي او ګډ وډې واچوي
چې یو ځای کې وړوکی او بل ځای کې غټ او بل ځای کې درمیانه او بل ځای کې څه بل ځای کې څه. دغه هار په دې ضمن باندې چې دا د ملغلرو جوړ دی. ملغلرې خو به ښکلې ښکاري، خو چې کم پیرل دي او کم ترتیب د ملغلرو دی، هر څو به وایي دومره ګرانې ملغلرې دومره بې ترتیبه جوړې کړي دي، چې کم حسن او ښکلا ده ښکلا یې ختمه شوې ده. دارنګې مونږ چې دا ملغلرو په مثال باندې یو ملغلره ده، که چېرې مونږ په یو بهترین تار کې وپیرلی شو او په بهترین تار باندې مونږ صفونه برابر کو، ځکه حضور فرمایي د مونځ حسن او ښکلا چې ده دا د مسلمانانو صفبندي جوړول دي، چې صفونو کې ترتیب برابر شي. دا په مثال دا هار دی چې هغه په خپل خپل غمی په خپل خپل ځای باندې ولګولی شي. هغه هار هم ښکلی ښکاري، چې کومه زنانه یې واچوي د هغې مخ او د هغې وجاهت هم ورسره بهترین ښکاري. د دې د وجې نه حضور مبارک چې څومره تاکیدات فرمایلی دي، په هغې تاکیداتو کې یو تاکید دا هم دی، حضور مبارک ارشاد فرمایلو چې یا صحابه کرامو صفبندي برابر ساتئ، صفونه قائم و دائم ساتئ، صفونو کې سیدایي راولئ، او که چېرې صفونه مو ګډ وډ کړل الله پاک به د ستاسو زړونه ګډ وډ کړي. په دې کې محدثینو یو باریکه خبره لیکلې ده، نو هغه دا چې دا موږ زړونه سره خپل منځ کې ولې ګډ وډ دي. حضور فرمایلی دي چې صفونه ګډ وډي، صفونو اهتمام نه وي لکه څنګه نن سبا جمعې په جمعو کې کېږي. حضور فرمایي د ستاسو په زړونو کې به الله پاک عداوت واچوي، الله پاک به مخالفت واچوي، الله پاک به نفرتونه واچوي. او د دې محدثینو چې کوم راز لیکلی دی، تاسو په اولني صف کې، په دویم کې، په دریم کې تاسو جمع کې وګورئ، مالداره ولاړ وي، غریب هم ورسره ولاړ وي، حسین و جمیل انسان ولاړ وي، په مخ باندې او په ظاهري کلر باندې بدرنګ انسان هم ولاړ وي، یو ډېر لوی عالم دین ولاړ وي، ورسره یو ډېر انپړ هم ولاړ وي، یو ډېر نیکعمله صاحب عبادت ولاړ وي، ورسره یو فاسق و فاجر هم ولاړ وي. رب ذوالجلال خالق کائنات په صفونو سب بندے کې پیغام هم دا دی چې ما د چې بندگان ادریږي، بندگانو دا ټول تمیزونه په دې سره ختمیږي. ما ته په یو صف کې د الله ولیم ولاړ وي، په یو صف کې به ما ته د الله د درنا یو باغی انسان هم ولاړ وي، ما په دربار کې په یو صف کې حسین و جمیل هم ولاړ وي، په همدغه یو صف کې به بدرنګ هم ولاړ وي، په دغه یو صف کې به امیر هم ولاړ وي، په دغه یو صف کې به غریب هم ولاړ وي. د صف بندې پیغام هم دا دی چې بندگانو د ټول بندگان ما ته یو شی دی که فوقیت ملاو دی، دا د رب ذوالجلال په تقوا او د په قربت باندې ملاو دی. محدثین ځکه ارشاد فرمایي چې حضور مبارک دا تعلیمات مونږ ته پرېښودي نو هم دې دپاره دي چې صف بندي د دې دپاره ضروري ده. که څوک هر څه دي د جومات نه بار دي، دلته د خدای په خدایي ده، هر چا د خدای په خدایي ده، هر چا د رب ذوالجلال بڑایي ده، خو په جومات کې چې بندگان ادریږي دا که هر څوک د زیرو گریډ نه واخله تر 20 او 22 گریډ پورې چې هر څوک ولاړ دی، گریډ هم خپل دی، مال هم خپل دی، ولایت هم خپل دی، فسق و فجور هم خپل دی، ټول هر څه په خپل ځای باندې، خو رب ته چې ودرېږي دا به صرف او صرف د بندګۍ په نیت باندې ودرېږي. بنده چې دی ګناهګار هم بنده دی، بنده مالدار هم بنده دی، حسین هم بنده دی، جمیل هم بنده دی، نیک هم بنده دی، ګناهګار هم بنده دی. ځکه حضور مبارک فرمایي چې ای صحابه کرامو صفونو پابندی کوئ، او که پابندی مو ونه کړه رب ذوالجلال خالق کائنات به د ستاسو په زړونو کې مخالفت واچوي، بې اتفاقي واچوي، او دغه بې اتفاقي تاسو په عمومي توګه په نظر باندې تاسو وینئ. خبرې اترې ډېرې زیاتې، خو په اختتام کې صرف یو د صف بندۍ سره یو خبره دوه ضروري دي چې کم کسان حاضر شول او د دوی دپاره هم دا خطاب زه د سر نه شروع دی، هغوی هم واوري. یاد ساتئ د صفونو په زمره کې یو اهم مسله چې په تېره جمعه باندې ما ضمناً عرض کړه، حضور مبارک ارشاد فرمایي لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیه لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیه. حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کله
منځ کیږي او یو منځګزاره په مانځه باندې ولاړ دی. حضور مبارک فرمایي یو بل کس دی د منځګزار مخې ته تیر شو، منځګزار مخې ته تیر شو. حضور فرمایي چې کچرې د انسان ته مخې ته تیریدونکي ته دا پته ولګېده چې ماله به الله پاک څه عذاب راکوي په دغه یو ځل تیرېدو باندې. حضور فرمایي که د دغه عذاب و سزا دغه کس ته پته ولګېده دا به 40 ځلې انتظار وکړي. راوي فرمایي ابو النصر رحمت الله علیه فرمایي دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. ابو النصر رحمت الله علیه فرمایي راوي فرمایي چې ما ته دا پته ونه لګېده چې حضور فرمایي چې 40 انتظار به وکړي. 40 ورځې نبي پاک یادې کړي، که 40 میاشتې یادې کړي او که 40 کاله یاد کړل. گویا حضور فرمایي چې کچر یو انسان دی او د منځګزار مخې ته قصدن ارادتن تیر شو، دا انسان کچر دغه عذاب پته ورته ولګېده 40 کاله به انتظار وکړي خو دغه منځګزار مخې ته به تیر نشي. او امام طحاوی په مشکل الاثار کې یو بل حدیث مبارک دا نقل کړی. حضور فرمایي چې که یو انسان ته دا پته ولګېده چې د منځګزار مخې ته تېرېدو څومره ګناه ده، حضور فرمایي چې 100 سال به یو صدي به انتظار وکړي خو د منځګزار مخې ته به تېر نشي. دا ګناه مونږ نم کیږي چې مونږ تېرېږو، خو په دې ګناه کې را سره هغه خلک هم شریک دي چې کم کسان بې ځایه ځای مونځ ته ودرېږي، چې کله خفه کېږو به نه، چې کله میوزیک پارټي شي یا داسې نور سیاسي جلسې شي نو په اول صف کې ورته ناست یو، او چې کله د الله پاک د عبادت په هفته کې یوه ورځ ده، یوه ورځ هغې دپاره مونږ صرف سنتو ته ځان را رسو، او که 2-3 منټه په تقریر باندې واوښتل نو بیا وایي چې یاره نن یې تقریر هم لږ زیات وکړو، په خپل وخت باندې ختمول پکار دي. غرض مې دا چې که چېرې دا حال وي نو یاد ساتئ زمونږ ستاسو د عباداتو چې کوم قبولیت معیار دی شاید چې د رب ذوالجلال خالق کائنات په بارگاه کې قبول و منظور شي. خبرې اترې ډېرې زیاتې، خو لیکن د دغې ټولو احتیاطي تدابیر د صفونو په حوالې سره د مخې تېرېدو په حوالې سره په دې کې ډېر زیات احتیاط کوئ. او اخیری جمله زه عرض کول غواړم چې په صف کې خالی ځای وي او څوک شاته ولاړ دی او مخې ته صف کې خالی ځای دی، دا مسله یاد ساتئ په مانځه کې به خپې کشئ او صف به ډکئ. لکه دا صف دومره ډکول ضروري دي چې نیت به تړلی وي، نیت ته تړلی یو رکعت هم شوی 2 رکعت شوي یا ادرېدو یو کس ته تا نه مخکې هغه مخکې صف له لاړو بیا مخکې صف له لاړو دې کې جمع ادرېده او یو تا ته مخې ته یو ځای خالی شو تا نیت وتړلو. فقها لیکي چې ته خپې په ځمکه باندې کشوه او مخکې صف ډک کا، تر دې حده پورې د صف پابندي ضروري ده. او که څوک مونږ شاته ولاړ یو، څوک شاته ولاړ دي او څوک په 3م صف کې او څوک بهر نور ته ناست دي او ډېر صاحبان چې دا لاندې په وړو کې منځونه کوي، یاد ساتئ د جومات نه بهر چې چا هم مونځ کړی دی یا چا مونځ وکړو او مینس کې د مقتدیانو او د دغه کس په مینس کې 3 صفونه فاصله راغلی وي او د جومات نه څوک بار ولاړ وي د دغه یو مونځ هم نه دی شوی، مونځ قضا راوګرځوئ. او که څوک په جومات کې ولاړ وي او د 3 صفونو په مینس کې فاصله راوسته مونځ کېږي خو مونځ مکروه دی. او مونځ څنګه مکروه دی؟ مکروه تحریمي دی. مکروه تحریمي دی ته ویلی شي چې دا مونځ دوباره وکړه، کول نه کو مونځ د وشو خو دوباره کول پکار دي. او د دې وجې نه حاضرینو چې انسان دومره اهتمام سره جمع ته راشي، دی جومات ته بل جومات ته چرته هم لاړ شي، د صفونو اهتمام کول پکار دي. او پکار دا ده چې د جمعې یو ورځ وي په هفته کې د الله د دین د زده کړې دپاره ابتدا نه حاضري پکار ده. الله کریم
د دغه بیان او دغه خبرو چې کوم اخلاص ته کم نور دی کم برکات دي کم تعلیمات دي د ستاسو دپاره بیان شول الله کریم د موږ ټول له په عمل کولو توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعاو کې ډېرو خلکو دعاګانې غوښتي دي په اختصار سره خدای پاک د ټولو چې کوم وفات شوي کسان دي شهدا دي او 25 ستمبر باندې چې کوم کسان شهیدان شوي په سکول کې الله کریم د ټولو ته خیر عافیت والدین ته ور نصیب کړي او کوم شهیدان دي الله پاک د شهادت قبول او منظور فرمایي د هغوی برکات ته الله کریم په موږ باندې کېښودلی کړي څوک بریزان دي الله کریم د وله صحت ورکړي څومره دعاګانې مونږ کړي دي مونږ به کوو الله کریم د شرف قبولیت ور نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلیه واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین